ورپسې د صحابه کرامو دپاره د مدرسې فکر هم پیغمبر علیه السلام کړی دی. نو د ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرام راجمع کول، قرآن به ورته خو او دې کې یو کم 40 طالبان صحابه کرامو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې اسلام قبول کنو دې 40 طالب شو. دینه پس پیغمبر علیه السلام مدرسه د قرآن او درس د قرآن زیاتول غوښتل، خو د مکې کافرانو مخې ته پرېښوده نه، رکاوټونه یې ورته جوړول. د مینا په میدان د حج عمرې دپاره چې به خلک راتلل، نو هغې میلمنو خلکو ته به پیغمبر علیه السلام ځان پیش کو. داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي او زه ورته قرآن وښیمه، ځکه چې قریش مکه ما قرآن ښودلو ته نه پرېږدي. د مدینې منورې خوش قسمته خلک په خپله رالل او د مینا میدان کې پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړ چې موږ په مدینه منوره کې درس قرآن شروع کړو، مدرسه شروع کړو، او مدرسې له یو استاد درنه غواړو، نو موږ له یو قاري او استاد راکړه. پیغمبر علیه السلام ورته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ قاری د قرآن ورکړ. وی دا قاری صاحب بوځئ، دی به درته درس قرآن شروع کړي. نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته ورسېده. اوس به هلته مدرسې له ځای څوک ورکوي. نو اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ خپل کور ورکوي، زما دې کور کې مدرسه شروع کړي. نو د لرې لرې ځای خلک به راتلل او په دغې کور کې په دې مدرسه کې به سبق له داخلېدل او قرآن به یې زده کوو. څه ډېر زیات خلک راجمع شو، څه مخالف خلک را پیدا شو. یو لویه اجره کې راجمع شو، بنو اشحل قبیله لوی کلی اجره کې راجمع شو او د دې مدرسې خلاف میټینګ کوي. مشران پکې دوه دي، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو د کلي مشر، اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ بل د کلي مشر. د دې دوه مشرانو په مشرۍ کې میټینګ وشو چې دا مدرسه به ختمه وو، دا قاري به شروع. ډېرې خبرې ارچا وکړلې. بیا د کلي یو مشر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د مجلس نه راپاڅېدی، وی د چا په ځای کې چې دا مدرسه شروع ده، نه اول هغه پوهېږم چې دا مدرسه ختمه که، هغه مې خبره ومني او مدرسه به ختمه شي او قاري به وشړو، او که نه منله بیا به ورسره ګورو. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی. اسعد ابن زراره ته وایي چې ملګریا او ناشنا سړی دې راوسته. د مدینې ټول خلک دې ګمراه کړل، خراب دې کړل، بېدینه دې کړل، او دا ټول خلک ډېر زیات غوسه دي. حالات سازګار نه دي. دا سړی وشړه، مدرسه ختمه که او کنې ټوله ذمهواري ستا په سر وي. هغه ورته ته راشه، زما د ناشنا میلمه خبرې په خپله واوره، نو که ښې خبرې کولې نو ویما، او که خرابې خبرې کولې ته یو ځل وې وشړه، زه خو بیا 20 ځله وشړم. او دوی ډېره ښکلې ده، انصاف خبره دې وکړه، راځه چې ځو. نو سعد رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته ورغی. دا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ښکلی قرآن یې واورېده، دا زړه نرم شو او په خپله ورغی. ملګري ستاسو دین کې خلک څنګه شاملېږي؟ هغه ته ځان پاک صاف که او مخې ته مې کښېنه، اوس به دې داخل کړه. جوړ سعد رضی الله تعالی عنہ در چاره دام ځان برابر کړ او د قاري صاحب مخ کې کښېناسته. قاري صاحب ورته ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې کلمه ویله وی ما خپل دین کې شامل کړو، داخل ما دې مدرسه کې داخل کړه، بیا به نور سبقونه دلته زده.
سعد رضی الله تعالی عنہ ته چې زما یو بل مرګره دی نو کې اجازه دی هغه سره خبره وکما وکړه خبره ورته دې نه لار او په وجره کې ډېر خلک چې راجم دي نو اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ په اشاره دا غنور خلکو نه را جدا کړ وته ما خدا غ ناشنا سړي خبره واره دي راځه ته به واره او شریک به بیا یو فیصله وکړو اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ وسره عمره مدرسې ته دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قرآن غم اوریدو او دا غزلم نرم شو او غم کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دوه نوې طالبان پیدا شو او دا دوه طالبان قاری صاحب ته چې قاری صاحب بوجره کې زمنګ نور مرګري دي که اجازه دي خبره وسره وکړو وې ډېره خبره جوړدا دواړه لاړل او اجره کې خلک راجم دي انتظار کوي چې مشران به څه فیصله کوي چې دوی ورغلل نو ورته وایي چې منې چې موږ ستاسو مشران یو ویل او موږ چې څه فیصله وکړه تاسو ته به منظوره یې ویل او وایي ښه زموږ فیصله دا ده کومې پورې چې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک باندې ایمان نه راوړئ نو موږ به درسره خبرې قدرې هم ونکړو جو ټول کلی او بنو اشهل قبیله په یو ځل ټول وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د یوې ورکوټې دیني مدرسې ښکلی اثر چې ټول کلی او قبیله بنو اشهل په یو ځای مسلمانان شو نو دا دیني مدرسې د قرآن مدرسې چې کوم ځای کې وي نو شیطان به په دغې علاقه غلبه نشي کولی او دا خلک به چرې ګمراه نشي کوم ځای کې چې د قرآن مدرسې وي نو د قرآن دا مدرسې د دین د حفاظت چوڼې دي دې نه پس پیغمبر علیه السلام په خپله مدینې منورې ته چې هجرت وکړ نو اول یې مسجد نبوي جوړ کړ او مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دنکاچه جوړه کړله او دغې ډبې او دنکاچې ته به یې ویې صفه او په دې به د پیغمبر علیه السلام ملګري راجمع کېدل قرآن به یې زده کو 400 طالبان په صفه باندې د پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړی دی او بیا دغه صحابه کرام چې قرآن یې زده کړ نو پیغمبر علیه السلام ورته ذمهواري ور په غاړه کړه وی بلغوا عني ولو آیه زما د طرفه ورسوئ تاسو اگر که یو آیت وي یعنی که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که ډېر یې زده کړی دی هم دا نورو ته ورسوئ نو صحابه کرامو خپله ذمهواري پوره کړې ده من پورې قرآن رسول دی مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام داسې مختصر غوندې حکومت هم جوړ شو او چې کله حکومت جوړ شو نو د نورو ملکونو بادشاهانو ته به خطونه لیږل چې اسلام قبول کې او چرته به وفد او جرګه هم لیږله د اسلام دعوت به ورکو د دې سلسله کې پیغمبر علیه السلام پښتنو ته هم جرګه را لیږلې وه اته صحابه کرامو جرګه پښتنو ته راغلې ده او د اته صحابه کرامو د جرګې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د پښتنو د پښتون نوم نو په هغه وخت کې او پښتانه اصل کې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د 12 زامنو بچی لوی لوی قبیلې 12 وې نو په هغې کې د 2 زامنو اولاد د مصر نه افغانستان ته راغلي او هغه د 2 زامنو اولاد کوه سلیمان د دې علاقې نوم دی د غرونو یو سلسله ده د کشمیر د پاکستان او افغانستان دا د غرونو سلسله دی ټوله ته کوه سلیمان وایي
افغانستان کې کوه سلیمان سره د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو اولاد تیر شو او نوم یې و بني اسرائیل. بیا په مصر باندې یو ظالم بادشاه راغی، بخت نصر نوم یې و، او هغه بني اسرائیلو باندې ظلمونه شروع کړل، زلمي ځوانان یې قتل کړل او بوډاګان او ماشومان یې هغه قید و بند کې راوستل، غلامان یې کړل او آخر کې د زنانو بې عزتۍ ته لاس واچو. نو د مصر بني اسرائیل تنگ شو چې دا ظالم خو زموږ د زنانو بې عزتي کوي او یوازې ورسره جنګ کولی نه شو. نو افغانستان کې چې زموږ خپلوان دي هغې له بلار شو، ابه ځان سره یو ځای کړو، په شریکه به د سره جنګ وکړو، بخت نصر به ځان خلاص کړو. نو د مصر بني اسرائیل افغانستان کې بني اسرائیل راغلل او دوی ته جړه وکړله او بیا ورته په دې جاړو نه چې زموږ زلمي قتل شو، په دې نه جاړو چې ځوانان او بوډاګان او ماشومان زموږ غلامان شو، جاړو په دې چې بخت نصر زموږ د زنانو بې عزتي کول غواړي. نو په افغانستان کې چې کوم بني اسرائیل دي هغوی آه و فغان وکړه، آه و فغان یو غوغا یې جوړه کړه، ښه موږ به لا جمدي یو، بخت نصر به زموږ د زنانو بې عزتي کوي. د دې آه و فغان د وجې نه د دوی نوم شو افغان. د پښتون نوم لا شته نه، اوس افغان نوم ولګېده. او چې کله پیغمبر علیه السلام افغانانو ته جرګه راولېږله د 8 صحابه کرامو د خالد ابن عبدالله په مشرۍ کې، نو دا جرګه د صحابه کرامو افغانانو سره ملو شوله، د پیغمبر علیه السلام پیغام یې را ورسو. نو افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې خو قدر عزت وکړو او بیا ورته وی کوم مشر چې تاسو را لېږلی من هغه سره اول ملاقات کوو، وروسته به فیصله کوو. صحابه کرام ورته ډېره ښه وه، من سره لاړ شئ. نو افغانان مدینه منورې ته لاړل، پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو او هلته هم د افغانانو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. افغانانو ښکلې خبرې وکړې، نو پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل اولئک فتحان الاسلام. په دې سیند کې دا کشتۍ چې ګرځي نو د دې ګیر چاپېره 4 دیوالونه دي، یو وړه کوټګۍ مخکې وي، یو وړه کوټګۍ رسته وي، او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته لګېدلې ده نو په عربۍ کې دغې تختې ته وایي فتحان. پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشتۍ سره مشابه کړ او پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده. اولئک فتحان الاسلام، پښتانه چې خو د اسلامي کشتۍ پشتي ده. اوس دا لفظ فتحان الاسلام د مدینې منورې نه چې افغانستان پورې دا خلک راتلل نو په لاره دا ټکې بدلېده را بدلېده، ترمیم پکې کېده. نو چې افغانستان ته رالل نو دغه پښتانه د نورو خلکو ته ملګري ته وایي چې پیغمبر علیه السلام زموږ په باره کې دا وفرمیل اولئک پختان الاسلام. دا فتحان په ځای پختان لفظ دوی بدل کړ او بیا دا پختان لفظ دینون کې پښتنو بیا قلقله وکړه پښتانه، نو بیا ترې وروسته پښتانه جوړ شو. او بیا دا لفظ د سند او د پنجاب په دې لار باندې چې روانو نو سند پنجاب کې خلکو وی چې پیغمبر علیه السلام د دې په باره کې وایي چې اولئک پټان الاسلام، د فتحان نه پټان جوړ کړ. بیا دا پښتانه 2 قسمه دي،
یو پښتو وای یو پښتو نه وای چې پښتو وای نه هغې ته افغان پټان وای او چې پښتو نه وای هغې ته راجپوت پټان وای نو دا سند او پنجاب کې چې دا خان لفظ پورې لګېدلی دی دا راجپوت پټان دي د فتحان نه پټان جوړ شوی دی نو پښتنو په یو ځل اسلام قبول کړی دی او پیغمبر علیه السلام د پښتنو ښکلې صفت بیان کړي چې دا خو د اسلامي کشتۍ پشتي ده دې نه پس به هم صحابه کرام راتلل زموږ د علاقو ته 35 هجري کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې صحابه کرام راغلي دي او زموږ د علاقې ته د پښتنو علاقې ته اسلام را رسولی دی دین پس بم صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دا بدا افغانستان دا طرف نه زمن دی علاقه ته راتلل پاکستان چې جوړ نو په شریک دی ته به هندوستان وی نو هندوستان ته بدا خلق راتلل نو دا محمود غزنوی د مسلمانانو بادشاہ او د پلار ناصر الدین امیر سبکتگینو او په افغانستان کې لغمان او ننګرهار کې هندوانو ورسره جګړه ولګوله د هندوانو مشر راجا جیپال د پلار نوم یې انن پال دی هلته افغانستان کې مسلمانانو سره جګړه وکړله د مسلمانانو لښکر 15,000 او د هندوانو لښکر 3 لکه خو د 15,000 مسلمانانو 3 لکه هندوان د افغانستان نه د لغمان او د ننګرهار نه اټکه پورې روزغلول او اټک سره راجا جیپال په اټک پل پورې ورته لاړ وتښتېد او جنګ یې پیل په دې ځای باندې د محمود غزنوي د پلار حکومت جوړ شو او هغه 15,000 لښکر چې وو نو په هغې کې 50,000 واپس کړل او 10,000 د امن نظام قایمولو دپاره یې په حال پرېښودل او په دې 10,000 کې یو په 400 کې قاضي مقرر کړ د هغې نوم دی علي او بل یې په مردان کې قاضي مقرر کړ د هغه نوم دی یوسف دا 2 قاضیان پلار او زوی دا د محمود غزنوي پلار دلته کې پرېښودل د شریعت د فیصلو دپاره د امن د نظام قایمولو دپاره 9 میاشتې هندوانو بیا د جنګ تیاری وکړو او راجا جیپال حمله ته ځان جوړ کړ د دې مسلمانانو افغانستان ته اطلاع ورکړله محمود غزنوي پلار وفات شوی و او محمود غزنوي بادشاہ شو محمود غزنوي راټینګې کې بیا واپسې درلو ورپسې چې بیا راغی نو اټک سره راجا جیپال ونیوه لاس خپې یې وله وتړل افغانستان ته یې بوتو او په دې ځای باندې د محمود غزنوي حکومت جوړ شو او د 400 قاضي د هندوانو د لاسه په 400 کې شهید شو د 400 مقبره کې دفن دی بابا صاحب ورته وایي او د مردان قاضي یوسف هغه د بغداد په مقبره کې هغه هلته دفن دی هغه شهید شو هندوستان باندې بیا محمود غزنوي 18 حملې وکړلې او ټول هندوستان چې هغه په خپله قبضه کې راوست حکومت یې پرې جوړ شو او دې بزرګانو موږ ته قرآن را رسولی دی او خپله ذمهواري پوره